نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم سورة بقرة دیم پارا یوسل شپږ نوی نمبر آیت په مخکې آیتونو کې د میاشت متعلق سوال او د هغې جواب ذکر شو په دې آیت کریمه کې د هغه عبادت ذکر دی چې د هغې تعلق د میاشت سره دی چې هغه حج او عمره ده الله رب العالمین فرمایي تاسو حج او عمره سره د خپلو فرایضو واجباتو او د خپلو احکاماتو سره پوره ادا کړئ که چېرته تاسو قدرت او طاقت لرئ یا که کله تاسو بند شوئ د حج نه یا د عمرې نه بند شوئ نو تاسو د دې بندېدو په ځای باندې خپله یوه قرباني وکړئ دا قرباني حرم شریف ته ځای د حلالۍ ته ولېږئ چې کله قرباني وشي تاسو ځان حلال یا د حج او د عمرې چې کوم پابندۍ دي په هغې کې ویښتان کټ کول ویښته تاسو مه کټ کوئ تر کومې پورې چې ستاسو قرباني حرم شریف ته نه وي رسېدلي نو تاسو احرام کې پاتې شئ خپل حلق د ویښتو قصر او کټ کول مه کوئ بیا که یو انسان د احرام په دوران کې بیمار شو یا داسې تکلیف پرې راغی چې هغه د خپل سر نه ویښته لرې کړي نو دې بیا د دې بیمارۍ یا د سر د ویښتو د عذر په بنا باندې په دریو قسمه څیزونو کې یو اختیار دی د سر ویښته دې لرې کړي درې روژې دې ونیسي د هغې په ځای باندې بطور فدیه یا د دریو روژو په ځای باندې دې شپږو مسکینانو ته نیم سواع د غنمو اجرت ورکړي د غنمو قیمت نو درې سواعه غنم نیم سواع به یو مسکین ته ورکړي او یا دې د دې په ځای باندې قرباني وکړي اختیار ورته دی چې څه پکې دی کړي بیا چې کله تاسو په امن باندې شئ او تاسو خپل حج جاری ساتو نو چا چې پیدا واخیستله په عمره باندې حج طرف ته عمرې وکړه او د عمرې سره حج وکړو په یو سفر باندې دوه عبادات وکړي نو دې د شکریې په طور قرباني وکړي او که چېرته د قربانۍ طاقت یې نه نو لس روژې به نیسي درې روژې به په ایامو د حج کې نیسي او اووه روژې به د حج د فارغېدو نه بعد نیسي او دا په یو سفر کې د حج او د عمرې دواړه عبادات کول هغه چا دپاره دي چې هغه پخپله د میقات دننه په حرم کې نه اوسېږي او چې کوم خلک اوسېږي هغوی دپاره دواړه یو ځای کول جایز نه دي حج کې درې فرض دي یو پکې حرام فرض دی دویم پکې وقوف د عرفات فرض دی او دریم پکې طواف زیارت فرض دی چې په لسمه یولسمه دولسمه باندې کېږي حج کې شپږ واجبات دي یو پکې د صفا مروه سعی واجب ده دویم پکې د مزدلفې وقوف دا واجب دي دریم شیطانان پکې وشتل واجب دي لسمه یولسمه دولسمه ذوالحجه باندې څلورم د واپسې طواف پکې واجب دي او پنځم د احرام په دوران کې انسان چې کله ځان حلالوي د حلق یا د قصر د ویښتو سره ځان فارغول دا واجب دي او شپږم په ده باندې قرباني واجب ده حاجي صاحب باندې قرباني واجب دا چې کله دی صاحب نصاب استطاعت وي یا حج تمتع او قران وکړي حج دپاره پنځه ورځې دي نهمه لسمه یولسمه
پدی ورځ کې عمره ممنوع ده نور چې هر وخت کې انسان حج عمره کوي عمره د اجازت پدی عمره کې دو فرض دي یو پکې طواف فرض دي او یو پکې احرام فرض دي او په عمره کې دو واجبات دي یو پکې صفا مروه او یو پکې حلق یا قصر ویختان لري کول دا واجب اللہ جل شانہ فرمائے تاسو حج او عمرہ ادا د جمهور فقهاء کرام مذهب دادی کہ حج فرض دی او عمرہ نا سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یو قول دار کہ عمرہ ہم پا عمر کی یو پیرا فرض امام سے رحمت اللہ علیہ فرمائے کہ نا حج فرض دی او عمرہ دا سنت مؤکد دا قدیبان اجر و ثواب یا ډیر ملاوي حج پدری قسم دی یو تویل شي حج تمتع بیم قران او دریم افراد حج افراد دی تو وی چې صرف حج احرام دې کو تړ لاړی او صرف حج کوړای او دیم دی حج تمتع احرام دې کو تړ د عمرې عمره دې وکړه انتظار دې وکړو په میاشتو د حج کې عمرې د فارغ شوي د هغې نه بعد دې بیا حج وکړو حج تمتع شو او دریم دی حج قران احرام دې وتړو په نیت د عمرې او د حج د دواړو نو عمره دې ادا کړه ځان دې د عمرې نه فارغ کو صرف حج او قصر دې نو کړی په دې ورځ کې انتظار کو تر دې پورې چې حج په د احرام کې ادا کو او بیا دې په آخره کې سر نه ویختل لري کړل یو پیرتا د احرام نه ځان وستو او عمره او حج دواړه وکړل دې طویل شي حج قران امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نسبت حج قران افضل دی بیا تمتع افضل دی او بیا قران امام مالک رحمۃ اللہ علیہ په نسبت اول تمتع دی بیا قران دی بیا افراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ په نسبت اول افراد دی بیا تمتع دی او بیا قران دی اختلاف د فقهاء په دې مسئله کې ستا چې بهتر پکې کم امام اعظم ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې حج قران افضل چې په یو سفر باندې حج او عمره دواړه په یو احرام سره ادا کړي وای پدې کې پابندي زیاته را مشقت پکې زیات عبادت پکې زیاتی د دې وجره دې ثواب زیات تا د پیغمبر نه احرام تړلې دي عمره دې وکړه او د عمره دې رسول سرتا سر نه بیختل دې کړې دي مکه شان احرام کې ګرځي تر دې چې ورځ در باندې د حج راوي او په دغه احرام کې دې حج هم ادا کړو طالب قرباني زیات وکړه د پیغمبر په احرام کې تعبیر وځي دې کړی تر دې چې د حج نه کله فارغ شو بیا احرام لري پابندي زیات ده نو ثواب زیات او تمتع دې ته چې اول احرام وتړو عمره دې وکړه عمرې نه ځان فارغ کو روز نیمه ګنټه دې وګرځي دي بیا دې احرام وتړو نوې تازه احرام دې کې تکلیف کم دي ثواب د قران نه دې کم او افراد کې صرف حج دی نو پدې کې عبادت کم دي نو ثواب د دې زکات کم دي دا شو د حج هغه مختصر وتی حالات بیا چې کله انسان د حج نه بچ شي نو د حج نه بندېدل په درو صورتونو راځي یو انسان بیمار شو حج نه پاتې شو احرام تړلې دي بچ شو حج یا عمره او نکړو مجبور دي ځان له احرام نه لري لکه مثال ایک صدق شو ما ګډ شو حج عمره نه کړو ځان مجبور واسطه حج احرام نشي کوي وین یو سړی د دشمنانو باندې کنه به حج باندې کې احرام تړل دی او دې بریک دي او درې یو سړی سره خرچه ختم شو نیمه لار کې دي نیمه مزل کړی دي اوس د باندې حج یا عمره پاتې احرام تړل دی او باندې نشیتلی خرچه ختم شو
پدې درې وړو صورتونو کې دی به احرام کولاوي خو دې باندې قرباني لازم شاه په طور جرمانه ولی احرام چې دې تړل دی په حج یا عمره کې بیا به کولاوي او د حج عمره نه د کړې او احرام کولاو کو نو دې جرمانه کیږي لکه نبی علیہ السلام او صحابه کرام د حدیبیه په موقع کافرانو بل کړل نبی علیہ السلام صحابه کرام قرباني وکړه او واپس مدینه منوره ته راغله عمره وکړه را روان کال له بیا قضا وکړه او بیا احرام په دوران کې وزیاتی وختان نه کټ کې نو کستا عذر او تعالی کړل دا غیر پتا باندې فدیه راشي لکه یو صحابي دا شان واقعا نبی علیہ السلام تو فرمایل به اختلری کا او د وختو لري کولو په ځای باندې ته فدیه ادا یا ودا قربانی کم دې کو پوری شي امام صاحب رحمت الله علیه مذهب داري چې د حج هر قربانی دا بمنا کې پوری شي زمین حرم کې بل ځای بل شي پوری امام شافعی سے وی چې کم ځای بل شو مل ته وکا امام سے وینا د قربانی حد احرام د پار خاص دی ځکه قربانی عبادت یا د وقت د وجه یا د زید وجه د وقت د وجه غټختر وز د ذل حج لسم ذل حج د غټختر نو وز د وجه قربانی ثواب دی او دې یا د زید وجه قربانی ثواب دی چې هغه زمین حرم دی د دین علاوه بسالو علاوه ولکه وی ثواب نشته او یا وقت او یا زید دلته چې وقت نری زید به ګوري نو زید د حرم الله جل شانه فرمایي واتم الحج والعمره لله او تاسو پوره کې حج او عمره تاسو الله پاک د رضا لپاره د دې لپاره نه چې سبب پوستر کیولې کې چې حاجی سے تشریف فرما شو هغه یو لطیفه یو سړي باندې دکاندار ډېرې پیسې نه ورکړي سړي څه وخت بعد غیب راغی دکاندار ماما ته رجسٹر کراوه دکاندار ماما رجسٹر را واخیست سړي خوشاله دي که خیري سړي باندې حج اثر کړی دی او د مال خپل قرض راکړي باقي به رانه نه چي یو خای زمازه سفر روانه سفر روانه یو وخت کې نو څنګه هغه سره وسلی کا حاجی اوس حاجی سے څو وسه حاجی ولیکا نو قرض نه ورکول صرف نوم سره حاجی سیوا دا سره حج نه کی حج عمره عبادت دی او خالص الله د رضا لپاره مسلمانانو دا عبادت ټول رواجونه ګرځول چې لسلا کې په حج باندې خرچو شنو پنځه کې په خیرات دي چې د خیرات پیسې دي حج نه کی ولی چې واپس راسم خیرات دا پکې چاله وسته کله وسه دي کیږي کوا کني کیږي می کوتا باندې حج سره خیرات چا فرض کړي ځان سره خپل کجوري وبکه وروړي خلک لور کنو د دې څه ضرورت نشته موږ مسلمانان هر کار نه مسلمانانو رواج جوړ کړي نو خالص د الله د رضا لپاره حدیث مبارک کې راځي مسلمان چې حج د الله د رضا لپاره کې الله یې د ګناهونو نه داسې پاک کړي لکه څنګه چې دې پیدا شوی د ګناهونو نه پاک او د عمره فضیلت نبی علیہ السلام فرمایي مسلمان چې عمره کا الله پاک د ټول ګناهونه معاف کوي تر روان عمره پورې چې بل بیو کې الله وتعالى بیا معاف دا ثوابونه دي په نیت د خالص الله د رضا او بل مسلمانانو کې مصیبت بل دي حج یا عمره لچنه شي نو ځان له د چکر د پاره خپل فایل ډاونلوډ کړي چې دې کې دا زیارت دلته دا ګور عبادت نه دي اسې چکرې دي وی ډیر زیارتونه مې وکړل الکه زیارتونه قتل تاریخي ځایونه قتل دي کې نو ثواب ته نه پکې سزا ته تلسلې دا خو چکر کې دلته سړی وی لکسیل بو یو قابل حج او عمره دا د زیارتونو نوم نه دي حج او عمره د عبادت نوم دي نو دې ته ډېر نه خوشاليږي چې سړی لاله ډېر چکرې وواله یا پلانې زم قتل او پلانې زم دومره زینې قتل دي نو دې ځایونه لته دې عبادت نه نوتل ځایونه قتل دي کې نو ثواب او نه ګناه او تا چې دومره تاوان او خرچه کړی دا البته عبادت د حج او د عمرې ثوابونه ګټي نو په دې چکر باندې خپل ټیګونه نه ضایع الله فرمایي دا سره پالو کوي زماد رضا لپاره فإن أحصرتم پس کچره تاسو بن شوي عمرې نه حج نه بن شوي احرام متړل دي مزل مکړي دي احرام کې داخل یو بن شو فمستيسر من الهدي پس لازم دي پتا سبحان سان د قربانینا
کوم قربانی کې ګډ لالو نشي چیرې لالو چې غټ ثابت ولا تحلقوا رؤوسكم او تاسو مکټ کوي د خپل سرونو ویختو حتا يبلغ الهدي محله تر دې پوری چې ورسیږي دا قربانی خپل زید حلالي یعنی حرام ته چې بنشوي انتظار کوه قربانی چې ورسیدا ټلیفون د توجه ستا قربانی وشوه اوس بدل احرام نظام وباسي فمن كان منكم مريضا او به أذى من رأسه فسوک چې وي ستاسو نه بیمار او به أذى من رأسه یا وي تکلیف د په سر باندې سر دردي پیرا سر کې سپږی وشي خارخ په لګیدو او مجبورې د سر وخت کټ کی ډاکټر وتی اله بخښي چې وخت لري ففدية من صيام او صدقة او نسك نو د سر نه وخت لري چې لري کړل د دې پځه باندې اوس فدیه ورکی نو یا بدري روجي ونسی د دې وختو لپاره او یا با شپږ مسکینانو تنیم یعنی یوي سرسایه اندازه باندې پیسې اجرت قیمت ورکی او یا به قربانی وکړي کوم یو چې خوخ یا غلو فاذا منتم بس هر کله چې تاسو امن باندې شوي فمن تمتع بالعمره الى الحج پچاش پیدا واقع طلا په عمره سره حج تا عمره وکړه او حج وک په یو سفر باندې عمره وکړه او حج لدوار وکړل یہ حج قران کو یا حج تمتع کو وکړ وکړل په یو سفر فمستيسر من الهدي نو پس لازم دی په باندې اسانه قرباني دی بد شکرانه په تور چې الله توفیق دراک په یو سفر کې مدغټه وکړي نو د شکرې په تور په قرباني لازم شوه جرمانه نه دی او د کار دا شو چې دی شکریا ادا کی چې سفر میو د عمره او حج مد وکړ وکړ فمن لم يجد فصيام 3 ايام في الحج مالدار نه دی قرباني وسره نشتا نو لس روجي به اوس ونسی نو درې روجي به حج ورځ کې ونسی هو ما اتمنه مزل حج او بیا چې کله حج فارغ شي هو به بیا ونسی نو د شکرې په تور د قرباني پزی به لس روجي دي نسی فمن لم يجد فسوق چې نمومي قرباني طاقت د قرباني فصيام 3 ايام في الحج بس لازم دي په باندې د روزي په ورځو د حج کې وما اتمنهما وسبعه او روزي اذا رجعتم کله چې تاسو فارغ شئ د حج نه فارغ شئ نو بیا ال روزي نشي کلی تراشي بیا نشي ولس روزي بنس د قرباني وسته کله ني تلك عشرة كاملة دا لس روزي پورا شوي ذلك حج التمتع او حج قران لمن داغ چا د پاردي لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام چې نبي اهل د اوسیدون کې په مسجد حرام کې الت اهل عيال سروسيږي نو دی به حج تمتع نه کوي صرف حج به کوي او نو عمره او حج به دواړه نه کوي او کنه بارنه سړي وي نو دی حج او عمره دواړه په یو سفر کې پوری شي واتقوا الله تاسو یریږئ د الله پاک وعلموا تاسو پوښئ ان الله شدید العقاب چې بشک الله پاک سخت ترین عذاب ورکوونکی